بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. د امامي پر احکامو او فضایلو د امامي متعلق چې کوم مباحث دي پر هغه باندې چې کوم کتابونه رسایل دي جامع کتابونه په عربي کې هغه کتابونه ذکر کوو ان شاء الله تعالی. او دغه رقم د شعبان رجب شب برات مبارک چې کوم اهم رسایل چونکې د امر روانه ده نو په دغه موضوع کې چې کوم اهم کتابونه دي هغه ذکر کوو. په اردو کې هم پر لنګوټه خولۍ پر دغه موضوع باندې کتابونه لیکل سوي دي، خو هغه اکثره د دغه کتابو څخه اخذ کوي، د عربي کتابو څخه دا جامع کتابونه او ښه کتابونه دي. د امامي په باره کې اظهار الکمامه په اخبار الامامه اول کتاب دا دی، دا د علامه ابي العباس احمد ابن محمد رحمه الله چې په 1042 هجري کې مصنف وفات شوی دی. دا پر ابیات او اشعار مشتمل کتاب دی، په 240 صفحاتو کې دی. د کتاب په شروع کې د مصنف ترجمه او سوانح، د کتاب متعلق نور مباحث او پر امامه باندې بیا په دغه کتاب کې څه تفصیل. او دوم کتاب دی صوب الغمامه په ارسال طرف الامامه، دا د علامه شیخ کمال الدین محمد ابن ابي شریف المقدسي الشافعي رحمه الله کتاب دی. صوب الغمامه مصنف په 905 هجري کې وفات شوی دی او دکتور عبدالرؤوف تحقیق قرباني کړی. دا مختصره رساله ده. دا چې کوم کتابونه موږ ذکر کوو دا ټوله ملاویږي په کتابخانو کې او تقریبا مختصر کتابونه دي. دا په 55 صفحاتو کې د رساله چې د کتاب بعضی مضامین محقق مور اضافه کړي دي، بعضی مضامین لکه د امامي د فضیلت په باره کې چې کوم روایت دي پر هغه باندې یو څه کلام محقق کړي دي، یا د امامي پر سر کول بیله خولۍ، یا د امامي رنګ باید څنګه وي، توري، شینی، سپینی، زرغونی، دغه مباحث محقق. او د مصنف ترجمه یا په 9 صفحاتو کې په دا کتاب کې کړې ده، تقریبا 8 صفحاتو کې پر شمله باندې ښه تفصیل کړی دی په صوب الغمامه. بل کتاب دی 3 نمبر در الغمامه فی در الطیلسان والعزبة والعمامه، دا د علامه ابن حجر الحیتمی رحمه الله کتاب دی چې نور کتابونه نه پیدا کیږي پر دا موضوع. تقریبا دا د نورو کتابو کفایت کوي، جامع کتاب دی پر دغه موضوع باندې. مصنف په 904 هجري کې وفات شوی دی چې د فتاوای حدیثیه او نور کتابونه مشهوره تصانیف دي او تحقیق قرباني شوی دی. دا در الغمامه په 255 صفحاتو کې کتاب دی. دا ډیر ښه کتاب دی چې مصنف هم په اول سر کې د کتاب ډیره ستاینه کړې ده. او دا کتاب 4 فصول لري. فصل اول د تحسین الهیئت او بدن و لباس کې د تجمل په باره کې دی. دوم فصل د امامي فضایل چې کوم روایات د فضایلو د امامي په باره کې کوم روایات دي پر هغه روایاتو باندې علامه ابن حجر رحمه الله بحث او تحقیق کړی دی، شبه حواله. او بیا چې تحقیق پر دا کتاب باندې کړی دی، تعلیق او تحقیق، هغه بیا د هر روایت درجه او اسنادي حیثیت ذکر کړی دی، شبه حواله. او د امامي متعلق نور احکام لکه تحنیک الامامه توایی، حکم یې څه دی، تقریبا 45 صفحاتو کې په در الغمامه کې پر امامه باندې بحث کوي. او فصل ثالث بیا د شملې په باره کې دی، 14 صفحات بیا پر دغه موضوع باندې. او فصل رابع بیا د طیلسان په باره کې دی، طیلسان یا طیلسان یا طیلسان، د لام په فتحه سره، په کسره سره، په ضمه سره، چې دا څه ته وایي د طیلسان. دا کپړه ده، ګول کپړه ده، پټو دی، پر اوږو اچول کیږي، پر ملا اچول کیږي مثلا. دا په فصل رابع کې بیا پر دغه موضوع باندې طیلسان متعلق بیا 12 مسائل تقریبا ذکر کړي. الدر دا معنا شیدې، جمع درر دا راځي. الغمامه دا معنا ورځ، جمع غمایم و غمام. او دوم در چې راغلی د کتاب په نامه کې در الغمامه، هلته د کتاب نوم داسې دی در الغمامه فی در الطیلسان والعزبه. دا دوم در چې راغلی دی معنا ملغلري، جمع در و درات، نو دا تشبیه ورکوي. او 4 نمبر کتاب دی تحفة الامه باحکام الامامه، دا کتاب د امامه په باره کې. فضل لباس العمائم، دا بل کتاب دی د علامه حافظ ابي عبد الله محمد ابن وضاح القرطبي رحمه الله چې په 208 هجري کې وفات شوی دی مصنف. او
کشف الغمام عن احکام العمامه د علامه ابن طولون الدمشقي الحنفي رحمه الله. دا کتاب دی په 953 هجري کې مصنف وفات شوی دی. المقاله العذبه في العمامه والعذبه د علامه علي القاري رحمه الله چې د مولا علي قاري رحمه الله کوم رسائل دي په هغه رسائلو کې هم د رساله ست تحقیق قرباني شوی دي او جلام چاپیږي. الموارد المستعذبه بمصادر العمامه والعذبه د علامه محمد حجازي ابن محمد الشافعي رحمه الله چې په 1015 هجري کې وفات شوی. الشمامه في صفه العمامه د علامه شهاب الدين احمد ابن محمد ابن عمر الخفاجي الشافعي رحمه الله چې په 1019 هجري کې وفات شوی دی. دا کتاب ښه کتاب دی. علامه خفاجي رحمه الله چې پر شرح شفا باندې شرح لیکلی د نسیم الریاض په شرح شفاء القاضي عیاض په 6 جلدونو کې د ډېره ښه شرح ده. دا کتاب دی د امامې په باره کې. او 11 نمبر الدعامه په احکام سنة العمامه د علامه سید محمد ابن جعفر رحمه الله چې په 1402 هجري کې مصنف وفات شوی دی. که بل کتاب نه پیدا کېږي. دا جامع کتاب دی، ډېر ښه کتاب دی. قدیم طبع یې په 88 صفحاتو کې ده د رساله غوندې، او جدید طبع چې بیا ده پر هغه باندې تحقیق شوی دی، هغه په زیاتو صفحاتو کې ده. یو بل رساله د علامه محمد ابن یحیی البخاري رحمه الله ده د فضیلت د امامې د فضیلت په باره کې او د سننو په باره کې. او بل رساله د علامه حافظ زین الدین عبدالرحیم العراقي رحمه الله چې په 806 هجري کې مصنف وفات شوی دی. 154 صفحاتو کې هغه رساله د علامه عراقي رحمه الله چې تحقیق درافت په نامه باندې چا تحقیق پر دغه باندې کړی دی. دا بل رساله ده. او د دې سره بیا یو بل رساله هم شته د امامې په باره کې چې هغه د علامه یوسف ابن حسن رحمه الله چې په 909 هجري کې وفات شوی. دفع الملامه په استخراج احکام العمامه په دا نامه باندې. دا بل رساله ده. دا ډېره ښه کتاب دی. او دغه رقم د لباس متعلق یو کتاب دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام او صحابیاتو د ټولو د لباس څخه بحث کوي. ابو طلحه محمد یونس ابن عبدالستار دا کتاب لیکلی دی په 190 صفحاتو کې دی. نو که دا کتاب هم ورسره مطالعه شي چې په هغه کتاب کې د زنانو او نارینهو د لباس متعلق او بیا د امامې متعلق ډېر روایات، دا کې روایات ډېر دي په بیروتي طبع کې دی دا کتاب. بیا دغه مذکوره کتاب سره چې اللباس المحمود دا یو بل کتاب دی. مفتی ابوالکلام شفیق صاحب دا کتاب لیکلی دی په 414 صفحاتو کې دی دا کتاب. اردو کتاب دی. پر امامه باندې کافي بحث کړی دی. مثلا انواع د امامې، الوان د امامې، العصابه څه ته وایي، کشنۍ لنګوټې ته وایي، النقاب د مخ پردې ته وایي، الردا څه ته وایي، الطیلسان څه ته وایي، المطرب څه ته وایي، المنديل څه ته وایي، القمیص، الجباء، القرطق او الخمار، الحلاء، الفروج، اليمناء، السراويل، التبان، النطاق. دا ټول شان په دغه کتاب کې بیا شته. نوم یې دی اللباس المحمود، مصنف یې دی مفتی ابوالکلام شفیق صاحب. او دا یو تعریف و حکم او بیا د نکرزو بحث، بیا د شرعي لباس متعلق، د خولۍ اقسام، حکم. دا ډېر ښه جامع کتاب دی. د لباس و زینت متعلق تقریبا تمام احکامات پکښې دي په دا اللباس المحمود کې. دغه په اردو کې نور کتابونه پر دا موضوع باندې لیکل شوي دي، لکه د مولانا روح الله نقشبندي صاحب کتاب دی د امامي او خولۍ په باره کې. داسې نور کتابونه او رسایل لیکل شوي دي. دا چې په عربي کې موږ کوم کتابونه ذکر کړو دا جامع کتابونه. د شب برات پر احکامو او فضایلو باندې کتابونه په عربي او اردو کې شته. موږ په اردو کې ځکه کتابونه ذکر کوو چې په دا موضوع کې افراط او تفریط کیږي. نو دا ډېر ښه کتابونه دي، جامع کتابونه دي. او چې کوم روایات ذکر کوي هغه مستند معتمد روایات ذکر کوي، چې کوم فضایل ذکر کوي هغه با حواله ذکر کوي. لکه د محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی صاحب کتاب دی شب برات کې شرعي حیثیت. دا یو. دوم شعبان کې فضایل و احکام د حضرت مولانا مفتی رضوان صاحب چې ډېر رسایل ډېر کتابونه یې لیکلي دي. دوم نمبر دا کتاب چې وکتل سي د شعبان پر فضایل و احکام باندې. دریم شب برات کې حقیقت د شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب، دا ډېر ښه کتاب دی.
او څلرم برکات رمضان دا 14 جلد د خطبات حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله دا چې وکتل سي ډیر ښه بحث پر کړی دي. او پنځم سال بار کې مسنون اعمال د حکیم الامت حضرت تانوي رحمه الله. شپږم شب براءت تلته داسې لیکلی دي از مفتی حبیب الرحمن خیر آبادي صاحب دا بل کتاب دی. اووم نمبر شعبان المعظم د حافظ تنویر احمد شریفی صاحب دا ښه کتاب دی. اتم نمبر 12 مهینون کې فضایل و احکام د حضرت مولانا سید مفتی عبدالکریم گمتلوی صاحب دا د حکیم الامت حضرت تانوي رحمه الله سره بیعت او دا امداد الاحکام کې کار کړی دی. او نم نمبر فتاوا دارالعلوم زکریا چې نم جلد د 1522 صفحې څخه بیا تر 1586 صفحې پورې پر دا موضوع باندې ډېر ښه تحقیق کړی دی با حواله. لسم کتاب دی لطائف المعارف د علامه ابن رجب الحنبلی رحمه الله دا ډېر مشهوره کتاب دی پر دا موضوع باندې چې نورم داسې فضایل په باره کې. او ما ثبت بالسنه د علامه شیخ عبدالحق محدث دیلوي رحمه الله. امداد الفتاوا جلد څلرم د 13 صفحې څخه بیا تر 15 صفحې پورې. الادب فی رجب د ملا علی کاری رحمه الله دا 14 نمبر کتاب دی پر دا موضوع باندې په 14 صفحاتو کې دا رساله جلام چاپیږي او په دغه رسایلو د ملا علی کاری رحمه الله کې مسته. یو بل کتاب دی فضائل شهر رجب دا د حافظ ابي محمد الحسن ابن محمد الخلال البغدادي کتاب دی په 409 هجري کې مصنف وفات شوی. دا رساله چې ده په 150 صفحاتو کې ده خو دا رساله کې دا رقم بلا سند بلا ثبوت منکر روایات موضوع روایات داسې فضایل پکښې دي چې هغه پر دغه موضوع باید چې به طور استفاده خو نسي مطالعه. او بل رساله د ما یطلب فی شهر رجب دا د محمد امین ابن عیدروس په هغه کې بیا څه دعاګانې راخیستې دعاوي چې د مشایخو و بزرګانو سره منقول دي په دا میاشت کې. دا رقم عربي کتابونه پر دا موضوع باندې نور هم شته خو په هغه کې داسې مشکل دی چې بلا ثبوت بلا سند د منکر روایات په هغه کې ډېر. او ماه شعبان کې فضایل و اعمال د محمد سلمان کتاب دی په 11 صفحاتو کې یو رساله ده. دغه د شعبان پر موضوع باندې د علامه محمد زید الکوثری رحمه الله په مقالات الکوثری کتاب کې یو رساله د لیلة النصف من شعبان نو په هغه کې بیا فرمایي و اما الصلوات الخاصه فلم يثبت منها شيء خاص وان ذكرها امثال قوت القلوب والاحياء والغنيه وقد اطال المحدث عبد الحي اللکنوي بیا هغه کتاب ته حواله ورکوي اثار مرفوعه په اخبار الموضوعه. او علامه ابن رجب الحنبلی رحمه الله کتاب ته حواله ورکوي د لطائف المعارف په فضل لیله د شعبان د سیم په باره کې چې کوم روایات راغلي دي وقد اختلف فيها فضعفها الاكثرون وصح ابن حبان بعضها وخرجه في صحيحه ومن امثالها حدیث د بیبي عائشة رضی الله تعالی عنها ته بیا داسې خبره کوي پر دغه موضوع باندې. نو هغه رساله که وکتل سي لیلة النصف من شعبان دا رساله ده په مقالات الکوثري کې بیا پر دا باندې ډېره ښه خبره کړې ده.